دا یو مسئله د ډیره اهم او ضروری ده او ډیر مؤمنان مسلمانان ته نا خبره دي چې د سجدي په حالت کې د خپو ګوتې لګول پزمکه باندې دا ضروری دي. بعض انسان سجده لګي خدا دوانه خپې د ځان پسې سجدي حالت کې روچتي کی، نو د کم انسان چې د سجدي په حالت کې دوانه خپې اوچتي وي د ځمکې نه، نو دک سجده نه ده شوي، منځ نه ده شوي. کم از کم فقهاو لیکلي دي چې د سجدې په حالت کې د هر خپې یو ګوته دا غټه او کټه ګوته لګول دا فرض دي، او بیا د دوانو خپو درې ګوتې لګول پزمکه باندې د هر خپې دا واجب دي. نو بیا هغه خلک چې د منځ په حالت کې د سجدې په حالت کې خپې اوچتئ دا غي منځ نه کیږي. یا کوم خلکو چې خپې د سجدې په حالت کې لګولې وي خدا یو ګوتې پزمکه باندې لګولې وي او نورې ګوتې د ځمکې نه اوچتې وي، نو بیا واجب پاتې کیږي. نو دا مسله ډیره اهم او ضروری ده چې د سجدې په حالت کې خپې نه دی اوچتول پکار، د سجدې په حالت کې د خپو ګوتې پزمکه باندې لګول پکار دي.